پی ټی آی چې کوم چیرمین په جیل کې هغه دا خبره کوي چې زه مذاکرات کوم پوز د خپل نماینده مقرر کړي. نو سیاست پوهان جرنالستان دانشوران په دې ملک وو، هغوی دا وی چې ختم د پی ټی آی د عمران خان سیاست ختم. عمران خان یو داسې لیډر دی او د هغه چې کوم سپورټر دی هغه د دې ملک د سیاست ډاینامیکس هغه مکمل تبدیل کړی دی. او ډیر عجیبه بیان جاری شوی دی او هغه بیان د ملک چې کوم واکداران دي، حکومت دی یا ادارې دي، نو هغوی له یو او دوه خطا کړي. پی ټی آی چیرمین عمران خان یو شپه په جیل کې نشي تیرولی، هغه یو کال نه زیات په جیل کې تیر کړله. عمران خان نن سبا هغوی زیاتره دا وایي چې عمران خان د اعصابو جنګ ګټلی دی. السلام علیکم، لرو برکه هرکلی. ګران کتونکو، په ملکی سیاست کې چې کم جنگ روانو 3 کالو راسي، نو بعض خلک وایي چې آثار نښانې دا دي چې د هغې ډراپ سین کیدونکی دی، فیصله کن مرحله کې داخل شوی دی. او یوه خبره دا ده چې کله 9 مئی وشو، 9 مئی واقعه وشوه، د هغې نه پس ډېر داسې سیاست پوهان جرنالستان دانشوران په دې ملک وو، هغوی دا وی چې ختم د پی ټی آی د عمران خان سیاست ختم، نور دا دلته نشي چلیدی. خو په هغې وخت کې ډېرو خلکو دا وی چې نه، عمران خان یو داسې لیډر دی او د هغه چې کوم سپورټر دی هغه د دې ملک د سیاست ډاینامیکس هغه مکمل تبدیل کړی دی او هغه وس واضحه ده. نن یو ډیر عجیبه بیان جاری شوی دی او هغه بیان د ملک چې کوم واکداران دي، حکومت دی یا ادارې دي، نو هغوی له یو او دوه خطا کړي دي. هغه څه دی؟ نن اډیاله جیل کې پی ټی آی چیرمین خبره کړې ده چې زه مذاکرات کوم پوز د خپل نماینده مقرر کړي. یعنی په ادارو غږ کړی دی چې تاسو سره مذاکرات کوم، خپل نماینده مقرر کړي او دا معامله ختمو. اوس په دې کې عجیبه خبره دا راځي چې کوم دلته حکومت دی سیاسي، نو هغه دا خپل یو سپکاوی ګڼي. ځینې خلک دا وایي چې نماینده به څوک وي، ډېر پکې دا وایي چې شهباز شریف په د ادارې یا د پوسټ چې کوم دی نماینده وي، بله لاره د هغې نشته. په عیني توګه خو ممکنه نه د هغه چیف ایگزیکټیو دی، خو په حقیقت کې چې د پی ټی آی چیرمین کوم د وړاندیز کړی دی د دې مقاصد څه دي، یو خبره هغه دا کلیر واضحه کړې ده، دا ویلي دي او دا حقیقت واضحه دی که څوک مني او کنه. د دې ملک چې کم سیاسي پوهان دي، دانشوران دي، کم مخالفین دي د عمران خان، نن سبا هغوی زیاتره دا وایي چې عمران خان د اعصابو جنګ ګټلی دی. دا سیاست د اعصابو جنګ جوړ شوی دی. دا وخت په ټولو سیاسي ډلو چې کومه اداره ده، سپریم کورټ دی، هر ځای دی، هغه واحد د عمران خان طرف ته د جنگ پله تللی ده، تقریبا هغه ګټلی ده. که مونږ دا ووایو چې میچ ګټلی شوی دی، صرف اناونسمنټ پاتې دی، هغه به غلطه نه وي. او د هغې تاسو ګورئ چې کم څه روان دي. وړاندې دوی پی ټی آی له سمبل واغستو، هغې ونه ساتلی شو، هغې واپس کو. بیا یې محسوس نشستونه واغستله، هغه هم ونه ساتلی شو، هغه هم واپس کړه. بیا چې کله دا ارسه وسو، یو عجیبه شان فیصله وشوه، ویلې چې پی ټی آی باندې پابندي لګو. هغه خبره دونه بیک فایر شوه چې په خپله په حکومت کې دننه خلکو وي چې یو پاپولر پارټي ده، د هغوی لیډر پاپولر دی، په کم قانون هغه تاسو دغه په پارټي باندې بین لګوي. دغه سودا، دغه معاملې مکمل ناکامه شوې ده. نن چې کم مونږ خبره کوو په کال 2022 اپریل میاشتې نه چې کوم دا ډرامه جوړه شوې ده، یو قسمه جنگ دی او جنگ هغه شان جنگ دا د اعصابو جنگ دی. په دې جنگ ډراپ سین کیدونکی دی، یعنی فیصله کن معامله را روانه ده. معامله دا ده
چې ټول خلک هغه غلط وخته، دانشوران، سیاسي پوهان، جورنالستان، نور چې کم خلک ته هغوی به دا والي چې د عمران خان قصه ختمه شوه. عمران خان یو حقیقت دی، هغه سټریټ پاور لري. ښه یا غلط دا بېله خبره ده، خو هغه یو پاپولیست لیډر دی. هغه په خپل او چې کم جدوجہد دی، خپله مبارزه وه، هغې ثابته کړه. یو مثال زه تاسو ته درکوم. ډیر داسې خلک وو، تاسو ته به معلوم وي، تاسو د هغوی سوشل میډیا اکاونټ وګورئ، ویل جرنلستان دي. هغوی به دا خبره کوله چې پی ټی آی چیرمن عمران خان یوه شپه هم په جیل کې نشي تیرولی. هغه یو کال نه زیات په جیل کې تیر کړله او هغه وښوله د نون لیگ ورکر ته، د نون لیگ قیادت ته، چې کله به سخته راله نو پلیټ لیست به کم شو یا به نور څه ایشو پیدا شوه. دغه شان د پیپل پارټۍ چې کوم مشران دي، یقینا د هغوی جدوجہد دی د جمهوریت او آیین لپاره، خو هغوی چې کله سخته راغلې ده میدان پرېښی دی، دوبۍ ته تښتېدلي دي یو ځای یا بل ځای. دا یو حقیقت دی. که دې کې د پیپل پارټۍ نون لیگ ورکران خفه کیږي نو تاسو وګورئ تاریخ. خان دا واضحه کړه چې هغه جنگ کوي شي، جنگ په جیل کې وکړو. داسې یو لیډر هم نه و کړی، صرف ذوالفقار علي بټو چې کومه ډغره والې وه هغه پکې خپل سر بیللی و، او خان ته هم دا اندېښنه وه. خو په خان او ذوالفقار علي بټو صاحب کې یو فرق دی چې هغې وخت کې سوشل میډیا نه وه. نن د خان سره ټول چې کم نوجوان کل دی، 30 سالو زمونږ تقریبا د 60% آبادی د پاکستان سیوا ده، زیاتره د خان سره کلک ولاړ دی. هر قسمه حکومت ادارو هر قسمه کوشش وکړو چې دغه خلک غلی کی، خاموش کی، هغه ونه شو. معامله دا ده چې عمران خان یا پی ټی آی تبا په زور په طاقت باندې هیڅوک په یو قانون د چاپلارم په دې ملک کې ماتې نشي ورکولی، او که ماتې ورکوي نو هغه به عمران خان ته په دې باندې ورکوي چې مکمل حکومت ته پرېږدي چې خپله کارکردګي وښیي 15 کاله بعد، نو خلک بیا هغوی فیصله کوی شي. که چرې دا معقولي نو چرې هم دا ممکنه نه ده. اخري خبره دا ده چې پی ټی آی چیرمن، پی ټی آی سپورټرانو، ورکرانو ته زه خبره کوم، فلحال دا جنگ هغوی ګټلی دی، دا د اعصابو جنګ و. تاسو وګورئ چې کم سیاستدانان دي د پی ټی آی مخالف کیمپ ته سختې اندېښنې پکې خورې دي، سخت یره کې دي، نن سبا سخت فشار دباو کې دي. اپر هینډ پی ټی آی چې کم چیرمن په جیل کې هغه دا خبره کوي چې زه مذاکرات کوم، پوز د خپل نماینده مقرر کړي. نو د هغه اعتماد کم حد دی، د دې له تاسو اندازه لګولی شئ.